د ټولو د زړه د اخلاصو شکریه ده کوم خاص کر د خپل جان علم چې د دې کامي پاسون په نوم باندې چې کله په دې وطن څخه خبره راغلې ده زه همدغسې غږ پورته کړی دی عملي قدم یې اخیستی دی او ښه په اخلاص او په ایماندارۍ باندې هغې دپاره بیا کار هم کړی دی عزیزانو نن چې موږ ټولو مشرانو کومې خبرې وکړې دا ټولې خبرې داسې دي چې د دې نه هر سړی خبر دی او دا داسې دی چې هغه اوپن سیکرټ چې څه ته وایي چې دا ښکاره خبرې دي دا کیسه چې دا ټوکې به نه کوو ګپ به نه لګو دلته په مونږ په دې ناستو خلکو کې چې دا ناست وي چې خبرې نه کوي او مونږ په یو بل پوهېږو چې دا څه مطلب دی چې دا خبرې نه هم کوي نه نو مونږ په یو بل پوهېږو چې دا څه مطلب دی دی چې خبره شروع کوي نو مونږ ته پته لګي چې دلته په دې کې اوس څه مطلب دی ګپ به نه لګو کوم خو ته نه یو ناست د دې ډېر د کار خلک ناست دي چې یو سړی خبره نه کوي هم پرې پوهېږو چې سړی خبره کوي هم پرې پوهېږو پاکې خبرې وکړو دا خبره به ډېره لرې ترې ده عزیزانو او دا نننۍ مسله نه ده ځان نه به دوکې نه ورکوو دا د نن نه څلوېښت دوه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې خبره ده چې کله د دوو سنګانو جنګ و او دوه سنګان راپاڅېدل او جنګ یې کوو مونږ هر سړي ونه ځان له ځان نه پرتوب جوړ کړی و چا وایي دا چل دی او چا وایي دا چل دی او چا وایي دا چل دی هغه اور دی چې دې ته راورسېد هغه اور دی چې دې ته راورسېد او دقې وجه وه زموږ د دې بې اتفاقۍ چې لا مونږ یو بل پورې اړوو مونږ قرآن خوړلی قرآن چې دړه خبره سوچه خبره پاکه خبره روغه خبره دا به نه کوو مونږ به دا خبره کوو چې یو بل ته غلطۍ څنګه کېږي مونږ به دا خبره کوو چې یو بل به څنګه راکاږو مونږ به دا خبره کوو چې یو بل له پولیټیکل ماتې څنګه ورکړو مونږ په دې چکر کې ټول لګیا یو عزیزانو ټولې به نه کوو 30 لکه افغانان راغلي زموږ وروڼه دي 30 لکه 100 لکه افغانان تللي ایران ته دا نن چې مې دا دیو دا په باړ باندې زما اربونه روپۍ خرڅ کړې دا باړ نه دا ګیټونه دیو ختم کړي ویزه نه وه پاسپورټ نه و شناختي کارډ نه و تپوس نه و د چا وینا نه وه او غر دې خوا راځه او غر اخوا ځه او غر دې خوا راځه او غر اخوا ولې دا تاسو نه هم لیدلي دا 30 لکه خلک چې راغلي دا په پاسپورټ راغلي زموږ غوندې لیونو او زموږ هغه درنو مشرانو په هغه وخت کې هم خبره وکړه چې دا کار ټیک نه دی چا وایي دا د روس ایجنټان دي چا وایي دا سره کافر دي چا وایي دا د اسلام دشمنان دي چا وایي دا د پاکستان غداران دي نن بله ورځ ستاسو آرمي چیف دا سابقه آرمي چیف په دې لاپنډۍ کې په خپله ودرېد باجوه صاحب د کاغذ نه ووې ولي خان به خبره کوله دا پردی جنګ دی پردي جنګ خپل کورونو ته مه راوړئ او دا د دوو سنګانو جنګ دی د سنګانو په جنګ کې ټول عمر چنده خاندل کېږي او دا خبره به کوله چندخ نیم چندخ دی نیم خو د یارانو د سر صدقه شوې چې مشرقي پاکستان ورته وایي د دې حاله پر هغه ورځ باجوه صاحب ودرېدو او د کاغذ نه تقریر وکړو داسې زماني خبره هم لکه د کاغذ تقریر پالیسي تقریر یې وی موږ 40 کاله پردي جنګونه وکړه د نن نه پسته به پردي جنګونه نه کوو پکار ده چې چا لږ راکولی وی چې روغ دی 40 کاله مخکې خو دا خبره هم چا کړې وه دا ایمان خو تېر کړه چې هغوی په هغه وخت کې ویلو ټیکې ویلي دا څنګه هغه وخت نه را روان دی عزیزانو دا په موږ چې نن هم دا خبره ده دوی وایي اپریشن د اپریشن د په حق کې وه اپریشن او د زخم کې د څه اپریشن پکار دی نو اوس د اپریشنونو ځای ښه چې هلته اپریشن وکړي نو هغه به بیا دا کار ټیک شي اپریشن پکار دی د اناګانو اپریشن پکار دی چې دا د هر سړي مضبوطه دا نشه خطرې ده د دې نشو اپریشن پکار دی چې دا هر سړي ځان ته توبه مې دي هغه متقال انانیت ته رسېدلی دی چې دا ناس خو دی چې که یم خوځې به اموټي والا د تم یاد دي د دې ذهنونو اپریشن پکار دی د دې فکرونو اپریشن پکار دی د دې سوچونو اپریشن پکار دی
د دې غیر ضروري چې د ځان نه معتبرۍ جوړې کړي د دې اپریشن پکار دی او ډېر په احترام به زه ووایم د دې ورسره هم پکار دی چې د ورځې دلته جنګ کوم او د شپې میلمې د دې هم اپریشن پکار دی دا اپریشنونه چې ټول نه شوي دا هیڅ اپریشن هم نه دی په دې چوړه کې دا د میډیا وروڼه هم ناست دي او دا مشران هم ناست دي دا خلک چې راته دا څلوېښت زره په دې پورې غاړه چوړی کې په دې کې خبره شوه دا مشران ناست دي موجود دي د جرګې د چې خبرو کوم ټولو ته به وریاد شي د میډیا ملګرو ته هم وریاده شي د ریکانسیلیشن خبره کوو او اوس تاسو ته چې وکړئ چې د دې خلکو سره جارګي وکړئ او پسې لاړ شئ او ځای په ځای په خوله کې رضای کې او چې راشي او ټوپک کښېني او په مین سټریم کې شامل شي اټکې به تاسو ته یاد وي د میډیا د وروڼو مین سټریم به درته یاد وي چې په مین سټریم کې شامل تاسو ته یاد دي تاسو ته په دې کې شامل کړو څوک پاسېده چې صاحب ته خو زموږ مور پلار او چې ته څه وکړم کې او چا به ورته په غوږ کې ووایي چې یو څلور ما پیدا کړي چا به ورته ځان له د چي په خوا کې ووایي یو شپږ ما ته معلوم دي یو پکې لا وایي ما ته خیخان معلوم دي د خیخانو زه یې ګلګیت وښودو وایي زه به په ګلګیت پسې په خیخانو پسې لاړ شم چې هلته هغه هلته خبره وکړي او رضا یې کړي زما غوندې کمکل پاسېدو ما ورته چې یو خدای شکر وباسم چې زما او زما د پارټۍ سره خو داسې ژوند دی د هغه ځای نه مې لاس ونیو مې د دې دغه نه ما 2 شپېته جنازې وجدي کړي دي 2 شپېته د دې رسټ هاوس نه په چوڼۍ نه ښکارېدو زه خو یې دښمن یم زما سره خو نشته زما سره خو نه د خبرو دا واحد کار دی چې خدای پکې زه فارغ کړی یم خو ما یې تجویز خو ورکولی شم که نه مولانا صاحب ځوان دی دا زموږ مشران داسې ما یو تپوس کوم چې افغانستان ته به هم لاړ شي دې جرګو له افغانستان ته هم لاړ شي جرګې وکړي نو ما ورته وویل چې زه صاحب یو تپوس کوم د افغانستان ته او تللي دي خلک تللي دي هغوی جرګې کړي دي دا څه ټوکې کوو مونږ نو ما چې د افغانستان ته دا کوم خلک لاړ شي نو د دې خلکو نه یو تپوس وي چې ورور مې ته دلته څه نه راغلی ته دلته څه کې او ته چا رالېږلی ته د دوی د اسامبلۍ ممبر یې ته د دوی د بندیانو ممبر یې تا دلته څه خرانه خیخي یا رشته کړې ده ته دلته څه نه راغلی څه کې دلته او ما صاحب دا دویم تپوس تا نه کوم چې دا سړو والا راپسې واپس راولي نو دا کم دلته داسې دیګ باندې دی او ده پکې دا برکتي سمسۍ نه والي نو بغیر د دنه نه پخېږي بیا یې راپسې سره راولي دا تېر ته کومه توره کړي چې بیا یې راپسې راولي ولې یې راپسې راولي یو تپوس هغه نه کوم یو ستا نه کوم د نورو خلکو ته یې صبر کوم زما سره نیغ په نیغه په خبرو شو خپل مایک ته خپل مایک ته دا دواړه مایکونه چې په شریکه لګیا شي شور شکر ته جوړ شي بیا چې دې چې ورته جومات ته هر سړي وایي ټیک خبره دې وکړو وایي ځان ته تا مخې ته چا نه ورته ما چې څوک ساتي هغه باچا دی دا خبرونه چې کله مقرر کړي قسم په څوک راکړي که نه پاسې دا ګارنټي راکړي که نه چې مهله کومه مقرر ده هغه به بدلېږي څوک یې کولی شي چې د څه نه مقرر هغه الله باچا دی خو حقه خبره به کوو ته کله باڼ لګوې زما روپۍ پې لګوې او کله دا ټول را پرېږدې زما روپۍ پې خورې سبا لکه دی بیا ورسره څه ښیښي خوښي پیدا شوه نو بیا به ټول راځي زما د شاعري پنشۍ د ناوې چې د دې ځای نه زه پوري نه وم چې ګورې د دې ځای نه هغه ښکاري د باڼ نه د هغه رشته کېږي او هغه باید نشي راړولی هغه به یې په تورخم باندې راتاوړي او څلوېښت سره راغله او راواپس شو اوس که خبره کوو نو دلته خلکو له کار ورکوي د دې څلوېښت زرو څه کمال و چې د حکومت او د اسټابلیشمنټ دواړه په شریکه کېناستل چې دا راولې دا ټول مالان دلته واپس راولي څه ضرورت څه ضرورت عزیزانو اوس هم داسې خبره ده اوس هم دا شی چې د کوم وخت نه شروع شوی دی دا 28 اپریل سن 1978 نه دا خبره شروع ده زموږ د بلوزي دا ټول د افغان د هغه جنګ لانجه چې دې ته راورسېده دې افغانستان جنګ خلک څه خلک یې داسې کړه چې هغې مالي طور نور دې خدای تباه برباد کړي هلته مې پته لګي مالي طور یې اسمان ته ورسول او ډېر ښه خلک یې مالي طور د ځمکې لاندې دا دی افغانستان افغانستان موږ ډېرې تحفې راکړي
خو دا هغه تفصیل نه ځم صرف دا یو خبره کوم چې په سنه 78 نه پس موږ بې اتفاقه وو د بې اتفاقۍ د وجې راغلل بیا موږ بې اتفاقه وو د بې اتفاقۍ د وجې قواله خوړل بیا موږ بې اتفاقه وو د بې اتفاقۍ د وجې موږ په IDP شو بیا موږ بې اتفاقه وو د بې اتفاقۍ د وجې دا کورونو ته خلک راننه ورته خدای دې ډولۍ ته وګورئ چې یو اتفاق او یو خبره وکړي جنګ هم نه کوو ګزار هم نه کوو وهل هم نه کوو د چا نقصان هم نه کوو موږ د هغه اصلي پیروکار یو خو خپله خبره خو ټیک کړو که نه د خدای زورورو او د یو بل دا حلونه خو مه وایئ که نه د یو بل او تاسو ته ضرورت نشته او دومره باخبره خلک دي چې هر سهار هر چا د خپلې ناپه موته معلوم دی زه څومره به څپلۍ پښتو کوم نو ولې ورته دا دننه وار کېږي د خدای زورورو څه چل دی زه ډېر په احترام سره مولانا صاحب د دې خبرې سره اتفاق لرم چې کښېنئ یو لاره جوړه کړئ یو لاره جوړه کړئ خو داسې وکړو چې دا لوی جنګ چې دی دا وینه تویېدل چې دي دا هر څه دي زموږ هغه یو کشر دی په ټول سینټ کې د ټولو نه کشر دی زموږ مشر دی ایمل خان هلته لګیا دی که نه د ایمل خان خبرې چې دي دا الله رحم دی دا نه ده چې داسې لګیا دی هغه ټیک خبره کوي ښه روغه خبره کوي ښه ایغه نیغه خبره کوي او دا هم منتفضه ده چې پښتنو خو قرآن خوړلی دی چې سل عقابات دي نو موږ یې راکوئ خلک بل سیاسي خبره موږ خو نشل خبره کوو داسې ده چې دا په کومه طریقه باندې موږ لګیا یو ټیک ټاک شلینګ شوی دی اقبال صاحب چې وایي بلکل شوی دی کیسه روانه ده خو زه نن بیا هم وایم هغه هم د پیسو جنګو د روپو جنګو د ګټې وټې جنګو او نن چې دا بادامني ده هغه ایمل خان والا خبره چې چېرته وسایل دي هلته مسایل دي دا ستا سیلګرۍ ته جوړه ده دا ستا ځنګلو ته جوړه ده دا ستا نیپرایډ ته جوړه ده دا ستا ګرینایډ ته جوړه ده دا ستا کرومایډ ته جوړه ده دا ستا دې بجلو ته جوړه ده دا ستا دې ګیس ته جوړه ده دا ستا دې تیل ته جوړه ده دا ستا د دې وزیرستان دې چرخوزور ته جوړه ده که نه په پنجاب کې 80 تنظیمونه دي 80 کلدم 70 کلدم تنظیمونه دي د دیو په قول د دیو په کاته کې وایي دا دهشتګرد دي 80 په قداره داس دي اوس هم ستا په کور کې اور بلېږي خبرې خبر دی دلته ناست دي اپیکس کې چې هر څه شوي او هر چا چې کړي دی په خپل دی خبره ده اپریشن دی یو وکړي دا چې کوم یې ورته بل وویل هغه دې وکړي او شروع دي د پنجاب د وکړي دې ځنګه زما پښتانه د نور نه تجربه نه کوي زما د پښتانه دا چې کوم دی زموږ د هر چا وینه تویه شوه زموږ د څلوېښتۍ د ماشوم وینه توی شوه زموږ د سپین ږیرې وینه توی شوه ډېر په احترام سره زموږ د مور په نفس باندې چې دی په نس باندې د مور په نس باندې د بچي وینه توی شوه زموږ د ناویانو وینه توی شوه زموږ د استادانو توی شوه د طالبانو توی شوه د سټوډنټانو توی شوه د مشرانو توی شوه د جرنالستانو توی شوه د پولیسوالو توی شوه د فوجیانو توی شوه څوک داسې دي د دې پښتنو چې هغه وینه نه ده توی شوې څوک پاتې دي هغه بې زبانه څاروي هم توی شو د خدای زورور بې زبانه څاروي هم زموږ په کور کې دي خو هلته خلک مزې کوي دا ټک نه پورې راړه او دلته زموږ په کور کې اور دی دلته زموږ تباهي ده او په څه پورې نښتي یو نښتي د څه پورې یو اوس هم موږ د یو بل خبره نه شو برداشت کولی په ګورنر او په وزیر اعظم جګړه کوم دا وطن د دې پښتنو دی دا د دې سپین ږیرو دی دا د دې دی دا نه د ګورنر دی نه د وزیر اعلی دی نه د ناظم اعلی دی نه د وزیر اعظم دی د دې په توګه د دې کو دا وطن دی او د دې وطن جنګ په شریکه باندې کوو په ایماندارۍ په اخلاص باندې دا وزیر اعلی خو څلور کاله شته بیا نشته 2 کاله شته بیا نشته ګورنر چې کوم دی که د کومې پارټۍ حکومت و د هغې ګورنر زما پکې د اسلامي کادرې پرتې دي 6,000 کاله تاریخ مې پکې پروت دی او زه به دې ته ناست یم چې زه به د هغه ممبرانو په تمه یم چې دوی خپل کور د ډوډۍ په زوره نشي ویلی دا غیرتي پښتانه به راپاڅو دا خلک به راپاڅو هېڅ چا سره جنګ نه کوو جګړه نه کوو ګریوان نه کوو دفاع کوو دفاع خپله دفاع کوو نور دې زموږ د فلاح نور زموږ د دا نه شو تاسو ډېر زیات شکریه ډېره مننه خبرې مې لږې غوندې جذباتي وکړي خو دا یو درخواست درته کوم چې که مونږ دا د حال دا چېرته ناست دی دې جان عالم خان چې دا تاسو کوم خلک په دې ځای کې راټول کړي
کته خلکو په ایمانداري اتفاق وکړو دړه د اخلاص یې وکړو نه څوک وژنو نه د چا نقصان کوو نه د چا ظلم کوو چې دې خلکو هم اتفاق وکړو خدای شته چې دا دین به موږ ګزارې راټوله پښتون پالو دغه یو درخواست کوم یو بل ټیم ورکوي یو بل سپیس ورکوي مشر کشر پکې وپېژنئ د مشر کشر خبرې ته غوږ کېږدئ د کشران دې هم خپل تجاویز ورکړي مشران دې هم خپل ورکړي خدا دا چې جنګ کوو چې په نره باندې وکړو چې په صفونو کې هم اتحاد وي بس تاسو ټولو ډېره مهرباني